ما سره په لاس کې سره ده ماهنامه ندای دارالعلوم وقف دیوبند د علماء دیوبند یو ترجمان رساله ده. زما چې کومه مجلده نو دا د ماه نومبر ده، جمادی الاولی 1446 هجری مطابق نومبر 2024، شماری نمبر دے 5، جلد نمبر دے 16، د دې مدیر اعلی د حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتهم محتمم دارالعلوم وقف دیوبند، او د دې مدیر د مولانا ډاکټر محمد شکیب قاسمی نائب محتمم دارالعلوم وقف دیوبند، ڈائریکٹر حجت الاسلام اکیڈمی دارالعلوم وقف دیوبند. شائع کردہ شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم وقف دیوبند سہارنپور یو پی. دا زما سره ستاسو د کته شي یا تصویر دی. د دې په حواله سره د یو څو ورځې په د سوشل میډیا باندې یو بحث روان دی، یو ګرما ګرمي روانه ده. دا غي څه حقیقت دی نو زه په هغه باندې یو بلاغ او مبني بر عدل مبني بر انصاف تبصره کول غواړم. بنیادی طور باندې د دې صدی چې کوم مجدد دی او د دې صدی کوم امام دی، امام سید ابو العلا مودودی رحمت الله علیه، چې داغه افکار مسلمه افکار دي او داغه فکر داسې دی چې د مولانا مودودی رحمه الله او د امام مودودی فکر کې درې بنیادی خبرې دي. یو فکر د اقامت دین دی چې کوم دین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی ورکړو چې دا په دنیا باندې نافذ شي او قائم شي. دویم نمبر هغه د وحدت امه چې د ټول امت راجم شي، مسلکی، مذهبي، لسانی، قومي او د رنګ او د نسل په بنیاد باندې امت تقسیم نشي. دا دویم نقطه ده. د امام مودودی رحمه الله د فکر درېم نقطه چې کومه ده نو هغه بنیادی تر باندې مسلک اعتدال دی. د درې خبرې د امام مودودی رحمه الله د فکر خبرې دي. بدقسمتینا 1941 کې چې کله 26 اگست 1941 کې مولانا مودودی رحمه الله د خپل افکارو د امپلیمنټیشن د پاره او د اقامت دین د پاره د یو پولیټیکل جماعت او د پولیټیکل پارټي आवाज وکړو، اعلان وکړو، اناونسمنت وکړو، جماعت اسلامي پاکستان جوړ شوله. نو داغي سره خاص کر په مذهبي ګوندونو کې مخالفت شروع شو او دنیا ته مولانا مودودی رحمه الله یو متنازع شخصیت پیش کو. اگر چې د مولانا مودودی رحمه الله شخصیت متنازع نه دی بلکې په مشرق او مغرب کې په عجم او عرب کې هغه ته خلک امام وي. دغه کتابونه د 50 نه زیاتو ژبو کې ترجمه شوي دي او داغي نه عام دنیا خبر ده. بلکې که زه دا دعوه وکما چې د پاکستان نه بهر په عرب دنیا کې یا په یورپ کنټریز کې چې کم شخصیت چې دا عجمی شخصیت دی او په ټول دنیا کې خلک پیژني، هغه واحد شخصیت دی د امام مودودی رحمت الله علیه. پاکستان کې او په هندستان کې او بری صغیر پاک و هند کې خصوصا علماء دیوبند چې هغوی د علمي میدان خلک دی او ډېر لوی خدمات دي او منګه خدمات تسلیمو منګې منو. دوی د امام مودودی رحمه الله په مخالفت کې ډېر پیش شو، حتی چې د مفتی یوسف لودیانوی صاحب فتاوا احسن الفتاوا کې مستقل یو جلد ولیکو، مودودی اور تخریب اسلام، او پاغي کې هغه فتوا ولیکله چې د امام مودودی رحمه الله د افکارو نسوک متاثر او دا قائد د چاوی نو پاغه بس منځ مکروه تحریمی ده. دا غوی سره د مناکحت احکام نه دي صحیح، یل کې دا غوی سره نکاح د جنکو نه ده صحیح. کدا جنې بل پرز د مودودی افکار نه متاثر د مسلمان الګ سره واده نه کیږي او دا د اهل سنت والجماعت نه الګ تلګ یو فرقه ده. دا یو خبره د مفتی یوسف لودیانوی صاحب ده او دا غین علاوه د مولانا مدنی صاحب او دا زماس تقریبا د 35-36 فتاوی د هندستان د علماو دی پدې کې خو په هر فتاوی کې د مولانا مودودی رحمه الله خلاف دا فتوی لګیدلې دي. بدقسمتینا زمونږ په دې وطن کې بیا خاص کر د جمعیت علماء اسلام چې د علماء دیوبند افکار یو پولیټیکل تنظیم دی، دا غوی علما او طلبا او هغوی دا خبر ډیره زیاته اوچته کړله او خاص کر د الیکشن ورځې چې راشي نو پاغي کې خو بیا باقاعده پمپلیټ د دې 400 یو مولانا صاحب د اوسو پات شوی دی، مولانا عزیز الرحمن صاحب، هغه یو کاغذ لیکلی او پاغي کې 21-22 مسلې لیکلې وي او دروغ پکې لیکلې شو، بعضې پکې غلط بیاني شوی و چې دا مولانا مودودی ویلي دي، دای ویلي دي، دای ویلي دي. د خلکو په ذهن کې د مولانا مودودی رحمه الله یو تصور داسې راغلی چې دا انتهایی خطرناک سړی دی، حالن کې په دې صدی کې د الله رب العالمین رحم و کرم دی چې په داسې زپا انداز کې د قرآن او د سنت تشریح کړی ده. خو دا مناظرې هم ګرمې وي، د کوپر او د زلالت او د تفسیق او د تذلیل فتوی هم ډېرې زیاتې راللې او زمونږ ملګرو ډېر لوی صبر وکړو او مولانا مودودی رحمه الله په خپله باندې بار بار ویل چې تاسو صبر کوئ، د صبر مې وخوږئ او مولانا مودودی رحمة الله علیه په خپله باندې اړو د ځان جواب نه کو.
د هغې نه وروستو حضرت شیخ ګوهر رحمان رحمه الله او دارنګې دا څومره زموږ اکابرین دي هغوی هم دغه سبق موږ له راکوو چې تاسو صبر کوئ خیر دی دا فتوې وزغمئ انشاءالله داسې دور روان دی چې دود کا دود پانی کا پانی به راځي رښتیا به خلکو ته ښکاره شي دروغ به خلکو ته ښکاره شي د الله په فضل و کرم باندې نن 1941 سے لے کر تقریباً 49 سال دغه شول تقریباً 49 او 24 سره دا ملګري کا نو تقریبا دا 73 سال جوړیږي چې 83 کال بعد الحمدلله هغه دروغ هم ښکاره شو هغه رښتیا هم ښکاره شو دا کومه مجله چې ما تاسو ته وښودله چې دا مجله د دارالعلوم دیوبند چې د کم مدرسې نه او د کم دارالعلوم نه دا فتوې لګېدلې وې نن د هغې د نومبر شماره زما سره ده په دې کې یو مضمون دی هغه مضمون هم زه ستاسو شروع کومه چې هغه مضمون د چا دی هغه مضمون اس شمارے میں دا چې کم د دې سریزه ده په دې کې کم مضامین دي په دې مضامینو کې ایک دا مقالات و مضامین کې 3 نمبر مضمون دی دینی مدارس کے لیے لسان قوم کی اہمیت دا لیکل دی پروفیسر محسن عثمانی ندوی په 35 نمبر صفحه باندې دا یو مضمون دی په دې مضمون کې هغه په 2 ځګونو کې د امام مودودی رحمه الله تبصره کړې ده په دغه په شخصیت باندې خبره کړله او دا تقریبا 73 ساله څومره زهر چې خواره شوي څومره فتوې لګېدلې وې نن د هغې واشنګ یې وکړو هغه فتوې مکمل ووینځلې او دنیا ته یعنی باضابطه طور باندې د دارالعلوم دیوبند چې کم ترجمان رساله ده په هغې کې دا مضمون چاپ شو د دنیا له یو پیغام ورکو چې کم مخکې کم فتاوې او کمې فتوې شیر شوي دي د شخصیت په حوالې سره هغه ټولې دروغ دي په دې کې په دې صفحه نمبر 36 باندې په 36 نمبر صفحه باندې په عبارت کې پروفیسر صاحب لیسی لیکل کئی 20ویں صدی نے ہندوستان میں کئی عبقری شخصیتیں پیدا کی ہیں عبقری شخصیتیں عام نہ عبقری شخصیات پیدا کر لوی قداور شخصیات یو پہ لیکل مولانا مودودی 1903 تا 1979 ڈیٹ آف برتھ اور یو دا ڈیٹ آف ڈیتھ تے داغا لیکلی مولانا مودودی نے اسلام کی ایک عظیم نظریاتی تحریک برپا کی عظیم نظریے اسلام کی ایک عظیم نظریاتی تحریک برپا کی جس کے اثرات پورے عالم اسلام پر پڑے یعنی دو سو پورے پتوی خدا وی چې دا خدا اهل سنت نه بار دا او دا خدا اهل سنت نه الګ تلګ فرقه دا خو د يهوديانو ملګری دي دا د عیسایانو ملګری دي دلته مفتی سے په یو رمضان کې یو کورس کوي د مناظرې په نوم باندې پاغي کې لیکلی او دا خبره ډېره مشهوره شوی او پاغي باندې موږ بیا ډېر سلې دی وکړو پاکي دا خبره لیکلی و چې دا د يهوديانو نوم بدتر دي د عیسایانو نوم بدتر دي نو موږ تاسو کو مفتی صاحب ته مفتی صاحب یا مطلب نور مفتیان صاحبان چې دا ستاسو په ترجمان رساله کې دا مضمون چاپ شوی دی چې پاغي کې لیکلی دی اسلام کی ایک عظیم نظریاتی تحریک برپا کی جس کے اثرات پورے عالم اسلام پر پڑے پورے عالم اسلام پر منگ دعوه کولا چې مولانا مودودی رحمه الله د انټرنیشنل لیول د عالم اسلام هغه یو مجدد دی او حقیقت در په ټولو دنیا کې یو شخصیت دی چې دنیا کې خلک پیژني مولانا مودودی رحمه الله دی بلکې دی اس تحریک نے اقامت الدین کو اپنا نصب العین قرار دیا اقامت الدین کم خبر چې 73 سال پہلے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے وہی بات آج اس مجلہ میں الحمدللہ درج ہے خبر دادا کہ اس تحریک نے اقامت الدین کو اپنا نصب العین قرار دیا دعوت اس جماعت کا مقصد اولین تھا دعوت اس جماعت کا مقصد اولین تھا دا خبر آغا سیب لکلے دا پاکستان بننے کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کے لیے مولانا مودودی کا یہ بہت صائب مشورہ تھا کہ ہندوستان میں انگریزوں کے جانے کے بعد ہندوں کی انگریز دشمنی تو ختم ہو جائے گی وہی امام سیبلا دا ہندوستان علماء دا مشورور کړي وا خلق مشورور کړي وا او دا ټیک مشوره وا چې کله پاکستان جوړ شي نو یقینا چې د هندوستان کې د انګریزانو د تلو نه پس به د هندو د انګریز دشمنی ختم شي خو د مسلمانانو د هندوانو دشمنی او پاتې شي یہاں کې 13 وتار پیغام ہے جو سب سے اہم کام کرنے کا ہوگا وہ ایک اسلام کے پورے لٹریچر کو ہندی اور مقامی زبان میں منتقل کر دیا جائے اور یہ لٹریچر غیر مسلموں تک پہنچایا جائے بالفاظ دیگر لسان قوم کے ذریعے ہندوستانی قوم میں اشاعت دین کا کام کیا جائے انہوں نے اپنے خود میں مدراس میں مسلمانوں کو کتنا صحیح مشورہ دیا تھا چوتھا سب سے ضروری کام یہ ہے اوږد مضمون لیکلی دی یعنی دا د هغه کار تسلیم کړی دی چې په هندوستان کې د هندوستان د مسلمانانو چې کوم تربیت کیږي نو هغه د مولانا مودودی رحمت الله علیه د لټریچر په بنیاد باندې چې دا کله په هندوستان کې وي د هندوستان د مسلمانانو به اله تربیت کیږي بیا په دې روان صفحه وسیوبل خبر لیکل دا په دې 37 نمبر صفحه باندې و یہ مولانا مودودی کی فراست مومنانہ تھی
یعنی د مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فراست تے مومنانہ فراست و مومنانہ بصیرت ویلے دے کہ انہوں نے ہندوستان میں لسان قوم کی اہمیت کو محسوس کیا اور بتا دیا کہ مسلمان کو اس ملک میں کیا کرنا ہے اور اگر یہ سب نہ کیا گیا تو کیا خطرات لائق ہو سکتے ہیں. یعنی پدے دو زگونو کې مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فراست تے مومنانہ فراست ویلے دے او مولانا مودودی رحمہ اللہ تے ہندوستان عبقری شخصیت ویلے دے چې او بیا د مولانا ابوالحسن علي ندوی صاحب خبره وکړي کړې ده. په دې وجبانې منګه په دې تبصره دا ده چې دا یو خوش عین خبره ده. زه د جماعت اسلامی ہند میں جماعت اسلامی ہند اور جماعت اسلامی پاکستان کے تمام اراکین تمام عمراء تمام جو فالورز ہیں جو مولانا مودود رحمہ اللہ کے فکری پر زندان ہے سب کو میں تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ 71 سال کے صبر کا یہ میٹھا پھل الحمدللہ آج ہم کو مل رہا ہے کہ مولانا مودودی نے جو درخت اور جو بیج بو دیا تھا جماعت اسلامی کی شکل میں اور اقامت دین کی شکل میں الحمدللہ وہی بیج الحمدللہ تناور اور درخت کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. اور آج ماہنامہ ندائی دارالعلوم دیوبند کے آنگن سے الحمدللہ آواز آ رہی ہے, یہ صدا آ رہی ہے کہ مولانا مودود رحمہ اللہ ہندوستان کی عبقری شخصیت تھی. الحمدللہ مولانا مودودی کی جو فراست تھی وہ مومنانہ فراست تھی. میں تمام جماعت اسلامی کے اور عالم اسلام کے جتنے بھی الحمدللہ عالم اسلام کے جتنے کارکنان ہیں جو مسلمانان ہند ہیں میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا جو صبر تھا الحمدللہ اس نے میٹھا پل دینا شروع کر دیا. مولانا مودود رحمۃ اللہ علیہ شخصیت مخکې نه منگ تسلیم وسه منگ تسلیم وو اخر کې منگ دا خبره سره کو چې منګه وسو پدی باندې داسې د فرقواریت یو فضا نه اوچته ز خپل ملګرو ته ما چې د الله شکر ادا کړي. یعنی تاسو کم یو او یا کال کم صبر وکړو الحمدلله داغي میوه تاسو ته ملاو شولا. زم چې د جماعت خلک دو رکعات نه پلو کی چې د هندستان د دارالعلوم دیوبند د مینز نه داغي کم چې ترجمان رساله ده پاره کې د مولانا حمایت وشو. زه پدی د الله تعالی شکر ادا کوم او زه خپل شاګردانو تم دا پیغام ورکوم خراج تحسین ته پیش کوم مبارکباد ته ورکوم چې تاسو فکر صحیح دی په دې فکر باندې مضبوط شئ. دا د وحدت امت دا پیغام د اقامت دین دا پیغام او دا مسلک اعتدال دا خبرې د دنیا ګډ ګډ ته ورسوي په هر جبه کې ورسوي په ډټای باندې ورسوي. موږ سره حق پیغام دی یو او یا کال پس الحمدلله غ دروغ ورشته ښکار شول او زه د هندستان او د دارالعلوم دیوبند ندای دارالعلوم دیوبند وقف د دې بیان ذخیر مقدم کوما او دغه شانی پکار دا چې موږ د فرقواریت د ماحول نه راوځو او دنیا ته یو داسې مثبت پیغام ورکو کم چې د انما المؤمنون اخوه پیغام دی کم چې د المسلم اخو المسلم پیغام دی. الحمدلله په دې باندې موږ خوشاله یو. موږ د علماء دیوبند هم شکریا ادا کو د جمعیت علماء اسلام هم شکریا ادا کو د دارالعلوم دیوبند چې څومره مدرسین دي هغوی هم شکریا ادا کو د دې مفتی صاحب شکریا ادا کو د دې مدیر اعلی شکریا ادا کو د دې مدیر شکریا ادا کو چې الحمدلله نن هغوی زمون کار ته ټیک کار وایو. یو او یا کال پس هغوی د خپل اکابرینو چې د هغوی څومره غلطیانې وي او یا څومره تعصبات سره هغوی کوم لیکل کړي نن په هغې باندې اوبه واړولې. نن زه دا خبر به بانګې دوهل کومه او زه دا په دعوې سره دا خبره کومه چې د دې خبرې نه وروستو د هغې فتوو اس حیثیت پاتې نه شو کم چې د تعصب په بنیاد باندې یا د ضد په بنیاد باندې یا د عناد په بنیاد باندې کم فتوی لګېدلې وې نن هغه فتوی ختمې شولې. د الله رب العالمین شکر په دې باندې ادا کوو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.